د هر مظلوم په سر د لاس راکاږي غریب سره د محبت وکړي هر چا سره مونږه داسې رورولي غواړو او شاید خان شینواري غواړو او شاید خان شینواري او شاید خان شینواري غواړو او شاید خان شینواري منګه تبدیلی غواړو د هر چا خوشحالي غواړو نه منو بل څوک بس یو عمران خاني غواړو او شاید خان شینواري غواړو او شاید خان شینواري او شاید خان شینواري غواړو او شاید خان شینواري ګرانو دوستانو تاسو ګورئ خیبر پاس زه یم ستاسو کوربه راحت شینواري ما سره خپل همکار دی ژرتړي افریدي دوستانو تاسو ته معلومه ده چې په درسته قبایلي سیمه کې پیله ځل په تاریخ کې لومبی ځل صوبایي اسمبلۍ دپاره ټول ټاکنې په 20 نیټه باندې کیږي به او دلته کې کمپین شروع دی په ټوله قبایلي سیمه کې هلکه پی کې 105 لکه څرنګه موږ تاسو ته ویلي وو چې نمبر په نمبر به ټولو امیدوارانو سره مرکې وړاندې کوو دا وخت موږ سره د پاکستان تحریک انصاف ټاکلی شوی امیدوار هلکه پی کې 105 لچ لنډي کوتل او ملاګورو سیمه باندې مشتمل دا حاجی شاهد حسین شینواري هغه سره ناسته میلمه دی راځي دوی سره د خپل کمپین په حواله انتخاباتو په حواله او 13 ځای چې کوم مسلې هغه په حواله خبرې کوو شاهد صاحب خیبر پاس کرته هر کله وایي بسم الله الرحمن الرحیم راز شینواري صاحب ډیره مننه ستاسو راتګ چې زموږ د आवाज نور خلکو باندې واوري ها شاهد صاحب بزنس ته کول سپورټس کې فاټا اولمپیک کې الله پاک شهرت مر کړه دولت مر کړه نوم دیم پیدا کړه نه یوازې په پاکستان کې بلکې درسته نړۍ کې نو بیا څه ضرورت و چې سیاست لراله راحت بای ډیره زبردست خبره موکړه که تاسو عمران خان تاریخ را واخلئ نو هغه یو سپورټسمن 1992 کې هغه د ملک لا ورلد کپ راوړو او هغه بیا دا جذبه هغه کې واچ یې زه د ملک او د قوم خدمت وکم نو ما سلسله زمام د 2007 کې ما نېشنل ګولډ میډل واغسته د پاکستان د پاره فوټبال کې او بیا 2010-11 کې د قبایلو لپاره 15مه صوبه اولمپیک اسوسییشن جوړ کو چې هغه د انجینیر شوکت الله صاحب او زما په سربراهي کې نو هغه ورځ نه زما دا جذبه وا چې زه د قوم خدمت کوم چې کله پورې ما سره یو ذمہواری نه راغلی نو زه د قوم خدمت نشم کړای او دا یو اول سټپ ته چې تبا د سیاسي یو پارټۍ نه بیا داسې یو پارټۍ نه به خپل هغه کې شروعات کوي چې هغه د قوم سره مخلص وي او د انصاف والی نو هغه زما چیرمن عمران خان صاحب چې هغه خپل باندې سپورټسمن نو ما بیا د سیاسي اغازم د پاکستان تحریک انصاف نو کو چې ما ویل چې دا یو واحد د پارټي د په د ملک د دې د وجنه د دې د ساید نه زه د قبایلو او د ملک خدمت کولای شم حاجی صاحب په حال کومه پی کې 105 چې څه پاسه یو لکوټونه دی بیا تاسو ته پته په انتخاباتو کې ټرن اوټ چی وی هغه بيخي کمزوري وي که 50% نه لاندې راغی هم نو ټول به 40-50 هزار ووټ پول شي دا راته وایي خلک داسې ابهام لري چې په دې 500 کې تاسو څه اندازه لګوي چې تحریک انصاف څونه ووټونه بوي راحت بای لکه څنګه چې تاسو ګورئ د پاکستان تحریک انصاف دور دی بل یو پارټي دلته شته به د ملک چې څومره خلک ته هغوی خپل کرتوتو د وجنه د جیل په دن ندي نو ان شاء الله د پاکستان تحریک انصاف بیا عمران خان ډیر زیات فینس دي هغه نظریاتي خلک دی پټ ووټ دی نو که تاسو هغه کې په 2013 کې نوای دلته یو سیټ اپ راغی د سیاسي هغه کې التم دوی 11000 ووټ غشته بیا که تاسو 2018 وګورئ نو نور الله قادری صاحب هم خو ټیک ټاک ووټ واغشته دا تقریبا 80% چې دا د پاکستان تحریک انصاف نظریاتي ووټو 20% واغ خپل ووټو نو ان شاء الله خیر شي دلته تقریبا 1,58,000 ووټ چې دا پی کې 105 کې دی نو ان شاء الله زموږ امید دی چې د پاکستان تحریک انصاف خپل چې ووټ ته دلته 25-30 هزار نظریاتي ووټ دی نو دی کې چې موږ ته 15 نه 20 هزار پورې ووټ پول شي نو موږ بل چاته زموږ ضرورت نشته ان شاء الله خیر یا بل مهمه پوښتنه چې ټول حلقې خلک ورته سترګې لري تاسو ځنې ملګري یا نظریاتي کارکون شي تنظیم اهل سنت والجماعت نه مدد غواړي تاسو مرنه دا دی چې تنظیم اهل سنت والجماعت نه تاسو مرسته ولې غواړي او هغه تاسو مرسته په کوم شکل کې کولای شي
مرسته خو داسې یو خبره ده 2013 کې چې کم الیکشن او تنظیم اهل سنت خپل پلیټ فارم نه الیکشن کاو پاکستان تحریک انصاف د خپل پلیټ فارم نه الیکشن کاو هغه وخت کې په هغه ټایم کې خلکو نه مدد غواړي چې هغه کله د هغې حصه جوړه شي نو په 2018 الیکشن نه نورالله قادري صاحب سره د تنظیم شامل کو پاکستان تحریک انصاف کې چې هغوی نن کم کمپین کوي عبدالمالک صاحب هغه باقاعده د پاکستان تحریک انصاف عمران خان نه مفلر اچولی دی شمولیت یې کړی دی بیا عدنان قادري که تاسو وګورئ هغه چې نن کم د الیکشن دپاره کاغذات جمع کړي هغه هم د پاکستان تحریک انصاف د ټیکټ دپاره جمع کړي خو نو دې نه دا معلومیږي چې هغه د تنظیم سره په دې پارټۍ کې شامل شوی و لکه څنګه چې دی د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې د دې حلقې نه کامیاب شو نو د پاکستان تحریک انصاف په دې باندې بیا حق دی چې دی به د خپل څومره خلک چې دی د څومره سپورټرز دي دا به د پی ټی آی سپورټر جوړیږي او د دې 2019 الیکشن کې به باقاعده پی کې 105 کې د پاکستان تحریک انصاف کینډیډیټ سپورټ کوي او اوس پورې چې څومره ښکاري نو هغه په اگینست کې روان دی چې کم شرمت خان هم راغلی او 6 میاشتې یا 3 میاشتې اول د پارټۍ ته او ټیکټ په نیت باندې راغلی هغه ته چې ټیکټ میلاو نه شو نو دا اوس په دې شکل کې عدنان قادري ته میلاو نه شو دا دواړه د پی ټی آی کې شامل شوي خلک ته چې اوس کم یو بل سپورټ کوي نو دا یو غلط تاثر زی او دا د پارټۍ نقصان دی او زه چې څومره ګورم نو دا د نورالله صاحب او د شرمت خان هم ډېر غټ نقصان په دې کې پروت دی خو دا ټایم سره به د خبرو پته لګي انشاءالله حاج صاحب اسې خو تحریک انصاف منشور چې دی درس پاکستان ته معلوم دی خو هغې نه علاوه مونږ پی کې 105 چلنډي کوتل او شلمان او د ملاګوري څخه خیل بازار دا یو غریزه علاقه پسمانده پاتې شوې ده څه پلان لرئ منشون کې کمې کمې داسې بنیادي خبرې به چې تاسو اسمبلی فلور باندې به اوچتوئ او ځایي خلکو خدمت په څه رنګې کوئ راحت بای د دې ستونزو او د دې وجې نه خو ما سیاست شروع کو د جذبه را کې راله چې زما د علاقه کې ټیلنټ او پوټنشن بېتحاشه پروت دی خو دې علاقه کې په دې خلکو کې هغه کارونه نه دي شوي اوس الحمدلله زمونږ علاقې خلک باشعوره شوي دي ایجوکیټډ دي او زیاتر چې دی تقریبا 60% په یوت باندې مشتمل دی او چې چېرته یوت وي هغه علاقه ترقي کوي او زه د دې ستاسو د پلیټ فارم نه د دې خلکو ته هم دا یو میسج ورکول غواړم که آیا دا 40 کاله چې دا خلکو تیر کړه اوس موجوده سابقه او دې نه مخکې چې څومره خلک تیر شوي دي نو دې نه دا معلومیږي چې دوی یو قسم کار هم په دې علاقه کې نه دی کړی نو دې وجې نه موږ مجبور شو چې سیاسي فلور هم ترالو او د سیاست ته را داخله شو چې موږ د خپل علاقې د ستونزې ختم کړو نو انشاءالله څنګه چې عمران خان منشور دی هغه منشور زمونږ هم دی چې ګرین پاکستان دا غرونه چې نختر او بوکیانو په شان باندې بوټي په دې کې وکرل شي نور قسم غټ غټ بوټي په دې کې وکرل شي د علاقه زرخیزه ده دویم د اوبو او د بجلی ډیر زیات ستونزه ده نو انشاءالله چې څنګه شلمان واټر سکول تاسو دا نالج کې راځي چې ټول ورله لاسونه ورکو خپنر تو ورله وټونه ورکو چې مو د حق تپوس پوښتنه وکړي داسې لیډر له خپل زړونه ورکو زکه شاهد خان لا مونږه کامیابی غواړو او شاهد خان شینواری غواړو او شاهد خان شینواری او شاهد خان شینواری غواړو او شاهد خان شینواری